الله الرحمن الرحیم 27 نمبر سبق ته د مغازی ویلا بل ورځ مور کې دی کومې بنیادی خبرې بیان کړي. اوس دې کې د حضرت جابر رضی الله عنه دعوت او ماغه په باره کې خبره خایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ته ډیره اولګه لګیدلی و او دلې په خندق کې یو سخت کونه راوتل او پیغمبر علیه السلام ته صحابه راغلی و. سره ډیر سخت کونه د پیغمبر علیه السلام څخه کله گزاري په وکړه کونه د سینارم شو لکه شګونه شای سره جوړ کیه خاټونه پوس موس وګرځیدلو. بیا حضرت جابر رضی الله عنه کور ته راغله او بیبي نه تاسو کو چې کور کې څه شته که نشته. مو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیر سخت او لګي کې کتل ده هیڅ کور کې اربشي دی یو دی ورغومي بچای ده هیڅ بالکل بس ټیک تا هیڅ ورغومه مالول کړلو او د کومې اربشي هغې وټه کولې مو د چکی ته غوښه واچوله. پیغمبر علیه السلام ته روغله نه که نه ستوره دوه درې کسان د سره روواله او دلې وړه څو خمبېره شوي وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلو څه څنګه چال د رښتیا د شیطان میلاد عیسی بالکل. پیغمبر علیه السلام وځو کوی د خندق ولا خلکو رسۍ جابر موږ دپاره د روټۍ بندوبست کړی ده. جابر صاحب دې مو خو دا خیالو څه دوه درې کسان به ځان سره رولي دی خو غونډ کسان ځان سره روان کړلو. چې کله کور ته ورسېدل ښځې ته مو ویلو چې خو ډېر کسان روان دي هېڅ تپوس یې رانه وکړو څه ته داسې یلي وو که نه ویلي کاسې په خپل سر دی هېڅ تپوس یې کړی څه بیا ما خفه کېږه. پیغمبر علیه السلام ورته دا خبره وکړه چې د چکي نه کله شی راخلی یا همدا شی ته تناره کې شی غکوئ نه بیا تاسو دي وله سار پټوئ انشاءالله الله به چې شو کې ټولو ته ورسئ. همدا خبره ته اوس ښایي. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن حبشي مرضع عن أبيهنا قال أتيت جابرا ديسا جابر سيب تزرع غني فقال ويل إنا يوم خندق نحفر مدي خندق پورز بندي خندق كانلو فعرزت قدية شديدة دير ساخ كون ورکی روتلو قدية شديدة من چرتان ساخ كون ورکی روتلو متدلونا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم صحابه پیغمبر علیه السلام تیرلو فقال هذه قدية عرضت في الخندق خندق کې دا ساخ کونه راوتله ده. فقال چې انا نازل زور کو زیږه ثم قام ودردل وبطنه معصوب بحجر کلمو پرې کونه تړل دي د پاره س کلمو پرې چې وتړي سړی وګي یا شو کې نری ملیا وتړي به سړي زړه سره ټینګ وي. ولبسنا 3 ايام درې ورځې کار مو کړه او ټیم را باندې تیر شو لا نذوق ذواقه هیڅ منو څکلی. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعوله پیغمبر الاسلام بلچا او کای روخستلو په ضربه څکله گزارونه پوکو کای سره په عاده کثیبا اهیل او اهیما وګرځیدلو د شګي ولت سره سله څه جوړ کې شګونه پوست وی کنه مغه شوندې وګرځل اهیل من بالکل نرم ترم. وقلت متل يا رسول الله اذن لي الى البيت مت اجازه رك ذكور تسم فقلت لامراتي خذ تمويل سهله بنت مسعود سريه رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر پیغمبر سم په ډېر څه حالت کې کتل مو صبر نه کیږي. فعندك شيء صد سرشتہ دی خوراک سکاک قالت يلشي عندي شعير وعناق مسرار بش ولا مړی دا او دوړه د امده شی در سره شده یو ورغومی دا کچکی دا فذبحت العناق کچکی مالو لکړل وتحنت الشعير او دیر بشي وټکوالی واړې کړلې حتی جعلنا اللحم في البرمه د چکی کی موغه خواچواله. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ترون والعجين قد انكسر او وړ موت شي خمبره شي څکله یو شي خمبره شي بیا مرتیږي ټوټ جاتا ہے ټوټ شي والبرمه بین الاصافي او د کوم د چکای د دام یخو په درو شیونو مانس کې نغری کې قد قاعده تنزج په خیدو ته نږدې او فقال دیل چې تو عیم لی لا غنی روټی مته را کړی د فقم انت یا رسول الله ورجل ورجلان یدوا کسون د سرانو راکا قل چې کم هو څومره د پدکارت له موتخص دومره شاید قل چې کثیر طیب د خډیرا د مزیدار ده قل چې قل لها خځه ته دا خبره کړي لا تنزع البرمه ولا الخبز من التنور د چکای ما کو زنده شي ته ساري مال لري کوي او روټي تنور نه مارو بوسي ساري ما کوله حتی ته زدير شمه کسو. فقال خلق تيلو قوموا طول رسي مو سره فقام المهاجرون طول مهاجر حضرات وغيره روان شلو فلما دخل على امرتي سکله جابر سي خپل خځه ته او قال شي وای حقي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار تو ته پاته نشته پیغمبر سو خټول کا سون رستو من معهم
قالت چې هل سالک تو نه تاسو کړو شروع کې قلت چې نعم ها تاسو خیر نه کړو وقال چې ادخل ټول نو زی به ټک زای ته ولا تزواغتو رشما جوړای شورما جوړای شورما کوي سیدا فجعل اكثر الخبز مړی مو تکړه لوي چالو عليه اللحم وخبر بني کې دوله بوټي بوټي تکي ويخمر البرمه تجد کی ولا ساربي پټولو وتنور تنور ولا اذا خزامنو سکل شی بن رخصتلو ويقرب الى اصحابه ملګرو ته د شیون نزدیکول سم ينزع بیا بي رسول فلم يزل اكثر الخبز ويغرب مړې ټوکړي به جوړوالي او پسنوي په زیر ما چول حتی شبع ټول شو سیر شولو مړ شو بقيه نور سمونه پوت شلوغه خرج قال شکولی هذا واهدي تخبل اخرى او نورو کسونو تایر کا پړسیونه ته پین الناس اصابتهم مجاعه خلق ته په دغه ورځ کې ډیر اولګه لرسیدل ځکه قحسلی ده وبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنزله بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر سي لما حفر الخندق کله چې خندق کنل شو رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا پیغمبر سم ډیر اولګي کې وکتلو فنكفت الامرتي بیبي طرف ته لاړم فقلت تاسو مې وکړه هل عندك شين څه خوراک سکاک شین شته فإن رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا پیغمبر اسلام ډیر اولګي حالات کې کتل ده فاخرجت الي جرابا هغه مته وکړه څوړه غوندې رو بسله فيه صواع من شعير هغه کې یو غشي اربشي ولنا بهيمه داجن يرغمم ستلو فذبحت ورغم ملول کو وتحنت الشعير غير بشي شکړلې وړه کړلې ففرغت الي الى فراغ زال يشنشنا غالش وقطعتها في برمتها اشام کاټ کاټ کو روم چولو دش کی تسم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم تیرن فقالت لا تفزحني يا لا تفزحني يا لا تفزحني باب فعلنا الى شيء لا تفزحني برسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ومن الشرم لاغنه کسن رو غړه فجيته ورل پیغمبر سم ته پساررتو غیک متیل فقلت تم يا رسول الله ذبحنا بهيمه لنا وتحنت شعيرا من وتحنت ساع من شعير كان عندنا ميورغم على الكرد هم د سلاغون يربشدي فتعال انت ونفر معك څوک سند سره روله فصح النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم پجک وزویل فقال يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سورا جابر سمود پر پروګرام کړ د حي حل بكم رسي ټول رسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمتل صلاتون زلن برمتكم د شکای کوزنه کې ولا تخبزن عجينكم يا لا تخبزن جمع سي غايل شي ولا تخبزن عجينكم وړو ما په خوي حتی جیه زخپل روشم به ورشکو فجیت وجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم یختم الناس خلقنا مخ رتلو حتی جیت امرتی بیبي تزرون فقالت مت چې بک و بک دا د څنګه کورو کو فقلت ان شکت فعلت الذي قلت ما غسم وکو ته یلی فخرجت لنا عجینا هغه وړو بسلو په بس قپی پیغمبر سم کیتو کی واچولی وبارکه برکت دوی که ثم عمد الى برمه نبی د شکیته رول فبسق فيه وبارکه اكيد کې وچول برکت دوی که ثم قال بچ او خابزتن اپ خون کې خزر او غړي سروټي په خید نه بد فل تخبز معي وقدح من برمتكم او د کوم شد د چکای دا پټ کې فلا تنزلوه ورمای کو زه هم الف زر کسونو فاقسم بالله دا سبيز قسم خر لاکل ټول مړیو خړل مړ شو حتی ترکوه پوتیا شو ون خرف لوړو وان ورمتنا لتغت كما هي د چکای مغسه خټه دوډا کو وان عجيننا لا يخبس كما هو مړې ما سه په خیدل کام نه وشوي